یو سړی لسما یو لسما دو لسم د میاشتې مینا کې ساریږي او ماښام له واپس مکې ته راځي، دا هم صحیح دی. یو سړی لسما یو لسما دو لسما دیارلسمې ته هم ساریږي، نو دا هم روا دي ځکه چې مستحب عمل. فمن تعجل فی یومین، چا چې تلوار وکړو په دوه ورځو کې، یعنی یو لسمې دو لسمې ته ایثار شو او دیارلسمې ته پاتې نه شو، واپس راغی، فلا اثم علیه، د باندې څه ګناه نشته. ومن تأخر، او څوک چې دیارلسمې ته ایثار شو، فلا اثم علیه، د باندې څه ګناه نشته. لمن اتقى، دا د حج اعمال پوره شو. اوس بیا ترغیب ورکوي جهاد ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ کې منافقان هم ډیرو. مفسرین لیکي یو منافق اخنس بن شریق دیبه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند ناسو، پستی پستی نرمی خوږی خوږی خبرې به کولې، او هر خبرې سره به قسم خوړ، والله بالله قسم می دی په خدای چې څه زما زړه کې دی هغه په خدای دی. وهو الد الخصام، او چې کله به د نبی علیہ السلام مجلس نه پاسې د روان بشو، نو بیا به روانه کو فساد وکړو. داسې هم کړیو چې فصلونو ته اور بل کړو او نسل هم برباد کړو. دلته دا ذکر دی، یا خود پوری خاص او یا عام دی. ومن الناس، بعض خلقنا من هغدی یعجبک، چې تعجب کیا چې تعالی را پیغمبرا، قوله بنا داغو، من یعجبک ناشنا کاری تا تا پیغمبرا خبری ددو، انتان اڑی خوندر دی. فی الحیات الدنیا، پجوند دنیا کی. بعض د خلقنا هغدی چې هغه کله خبرې شروع کړي لکه د دې زمانې لیډر، داسې لوی اوږد بیان به شروع کړي، تب وایي چې بس دې ځل نه به دی د اړیمل یو لندن او پیرس جوړ کړي. ومن الناس، بعضې د خلقنا من هغه دي یعجبک چې تعجب کیا چې تعالی را، قوله وینا د پجوند دنیا کې، ويشهد الله گواهی الله لرا علامه پهغه فی قلبه چې د زړه کې دي. ويشهد الله چې الله حاضر دی، الله موجود دی، قسم می دی په خدای. دا څه خبرې کوي. وهو الد الخصام، او دې سخت دشمن د الله دی. وهو الد الخصام، او دې ډېر سخت جګړالو دی، سخت شریر جګړمار دی. واذا تولى، کله چې واوړي، سعی کوشش کوي، فی الارض پزمکه کې، لیفسد چې روانیو کې، فیها باندې کې، ويهلك الحرث والنسل، هلاکی بربادی فصل او نسل لرا. والله لا يحب الفساد، الله نخوخی فساد لرا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، بیا ترغیب دی، کله چې وویل شي دته اتق الله، او یریګا د الله نه، اخذته العزة بالاثم، نو اونیوی دلرا عزت بالاثم پکولو د ګناه سره. دیو سړی کور کې واده دی او تو ورته وایي چې ډمان مراولا، کدړاګان مراولا، دمې مګډوا، ډزې مکوا، خلاف د شر کار مکوا. واذا قيل له، کله چې وویل شي دته اتق الله، او یریګا د الله نه، یعنی شوم مکوا، درېم مکوا، سرختم مکوا، د سنت خلاف کار مکوا. اخذته العزة، اردو والا ہوئی چې ہماری ناک کٹ جائے گی. کمنگ پلار پس خیرات و نکو، دریم و نکڑا، سلیختم و نکڑا، یا وعدہ کی ڈمان و نکڑول ڈزے و نکڑے، تو ہماری ناک کٹ جائے گی.
او پښتانه وي زمون غولې به تنګ شي بیا به خلک را پسې خبرې کوي یعنی دی وخت کې دله غیرت یاد شي وَإِذَا قِيلَ لَهُ کله چې وویلې شي دته اتق الله او یریږه د الله نه اخذته العزة اونیوي دلره غیرت اونیوي دلره پښتونواله زه خو پښتون یم اخذته العزة اونیوي دلره تکبر غرور لوی پښتونواله او غیرت بالاثم بقولو د ګنا سره فحسبه جهنم نزيد د جهنم دے ولبئس المهاد او سبد بچون دا جهنم بیا ترغیب دے ومن الناس قسم خلق قرآن ذکر کی ومن الناس بعضی د خلقنا من هغدی یشری چی خرسی نفسه ځان خپل ابتغاء لټي مرضات الله رضا منتیا د الله داسې مسلمانان شته چې ځان د الله په دین باندې قرباني زما مال زما جان زما بچی زما وینا زما هر څه د الله په دین قربان شي ومن الناس بعض د خلقنا من هغدي یشری چې خرسي ځان خپل ابتغاء د پاری د لټونی مرضات الله رضا منتیا د الله ځان قربانی چې الله راضي شي والله رؤوف بالعباد الله رؤوف دے مهربانتیا کوونکې دے بخپل بندیانو شفقت کوونکې یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو ادخلوا دندشی عام حکم دے یہودیانو کی یولوی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ دی بیا مسلمان شو دیر لوی عالم دا تورات لوی عالم و مسلمان شو خدا افتی دو رض بے دیر قدر عزت کو او دا افتی بو رض بے اخکار نکو او دا اوخ وخا بے نخوڑا او دا غی پای بے نسکر زکا تورات کی دا دی منع راغلوا دی مسلمان شوے او خدا کارون بگلاو نو اللہ ورطا خاص خطاب کی چی اے عبداللہ ابن سلامہ دا کارون پریدا او پورا دین کی دم داخل شا او عام حکم دے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان ادخلوا دندشی فی السلمی پکڑے دا اسلام کی کافتن پورا پورا فی السلمی اسلام کی دندشی یعنی اسلام منی عمل گئی کافتن پورا پورا دندشی دا سنا چې سر دی انګریزی ګره دی خریلی او نور تسبیح اړای مرز کای نو سر هم اسلامی کا ګره هم یو موټه کا او تسبیح هم اړاوا مرزونه هم کوا ادخلوا دندشی فی السلم پدین کی په اسلام کی کافتن پورا پورا سمره چې اسلام نه نو ټول منه دا سنا چې موز منی زکات نه ور کوي یا تبلیغ منی او جهاد نه انکار کوي دا سم کوا تبلیغ هم کوا جهاد هم منا موز هم کوا روزه هم نسا زکات هم ور کوا ټول د الله دین نه ټول ځان کې راوړل یا ایها الذین آمنوا اے مومنان ادخلوا دندشی فی السلم پکړه د دین کې اسلام کې کافتن پورا پورا ولا تتبعوا مزای تابعداری مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دغه شیطان لکم تاسو لرا عدو مبین دشمن دې سرګند فإن زللتم کچرت تاسو خویدای زللتم فإن زللتم که خویدای من بعد رستو ما جاءتكم البینات چراغ تاسو ته پورا بیان سره د دلایل ټول دین درته بیان شو دلایل سرګند شو او بیا هم ته خویږي فإن زللتم که خویدای رستو د هغه چراغ تاسو ته واضح دلایل فعلمون بو شی ان الله عزیز یقینا اللہ غالب دے ضرور دے سزا بدر کی حکیم حکمت والا دے کہ اللہ سزا کی تاخیر گئی زردی ننسی داغا حکمت دے حل ينظرون دا تخویف دے حل پسی چکلا الا راشین و بیادہ نفی مانا کئی حل ينظرون دی انتظار نکئی
الا مگر د دې خبره یعنی دا خلق دین ته نه داخليږي کنه د دې خبره انتظار کوي اي ياتيهم الله چراشي ديت الله في ظلل من الغمام فسورو د وریزو کی د يهوديانو دا عقیده وا چې الله لره جسم شته دی تل راتل کوي هل ينظرون دي انتظار نه کوي الا مگر اي ياتيهم الله دا چراشي دي عذاب د الله او زمون دا عقیده چې الله د جسم نه پاک دی منزه عن الجسم الله تعالی د جسم نه پاک دی د الله راتلون مراد د الله عذاب دی هل ينظرون دي انتظار نه کوي الا مگر د دې خبري چراشي دي عذاب د الله فی ظلل بصور کې من الغمام د وریزو ورز لاندې براجم شي چې باران بوشي نو الله به دې اور راولي والملائکه انتظار کوي چې ملائک راشي د عذاب وقضی الامر او فیصله وشي د کارونو فیصله وشي معنا چې د دې خاتمه وشي والى الله ترجع الامور او په طرف د الله واپس را ګرځیدل دي د ټول کارونو ټول الله ته واپس راوګرځي او بیا به الله حساب کتاب کوي والى الله په طرف د الله ترجع الامور واپس بشي ټول کارونه